الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقص الصدقة من مال أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد محترم مسلمانانو او اوریدن کرنو فقرآن مجید کی واضح احکام اللہ تعالیٰ کو مسلمانانو باندې فرض ګرځولي دي او دا فرض په داسې طریقې سره چې دا با خامخا یو انسان کوي یو مسلمان به کوي او کجریدي مسلمان دا ادا نکړو یاد دې په ادا کولو کې دو کوتاهي وکړه احادیث کی راضی او علماء بیانې چې داسې مسلمان تبا الله مضبوط سزا ورکړي یو خدای الله رحم دې اغزان لا خبر ده هو قانون او ضابطه ده الله دادا چې کوم یو سړی په دې کې کوتاهي کوي دا سړی د سزا مستحق دی یو باغی کی راضی زکات او د مستفصیلا سوزل دا مسله تیر شوا دا زکات د عربی دا لفظ دی او دا ورشید یو سیز گندگی نا فاکول چونکہ زکات سرا انسان د بخل او د ګناه د عذاب نه د پاکي ملاويږي
نو فدغ بنیاد باندې د دې نوم کې خودل شسته شي آغاز زکات قرآن کې راځي خذ من اموالهم صدقه اوس ګوري واخلې د دې د مالونو نه هغه صدقه دې ته دا صدقه نو ورکړې شو دا ولي وجد دې صدا او چې کم یو تن صدقه ورکړي نو چې کوم تن صدقه ورکوي نو دغه صدقه ورکون کې تن د ایمان هغه تصدیق کوي مؤمن سره صدقات ورکوي چې کومه واجبیه دي یا نفلیه دي نو په دغه بنیاد باندې د څه شي کوي د هغه تصدیق د ایمان کوي او بیا علماء د دې حکمتونه لیکلي دي چې بده کې حکمت څه ده یو دا راځي چې کله یو انسان د الله تعالی د فارغ خپل مال عزیز دې ترکي و هغه مال چې دی ورکوي چې باغی باندې د دو د زندګۍ دارومدار او هغه معاشیت دی نو چې کله دې دا ورکی حالانکه په دې باندې د دو د زندګۍ هغه دارومدار دی نو د بخل هغه فلیتی د دو د دن نه اوس چې کوم بخل دی د بخل هغه فلیتی د دن نه راوځي نو په دې سره د په دې ایمان کې صلابت او شدت پیدا شي مضبوط والے په دې کې پیدا شي نو په دې بنیاد باندې یو حکمت پکې علما دانی او دویم حکمت پدې کې د همدردۍ هغه طریقه پتا موږ ته موت آتا خودل کېږي لکه یو مسلمان دی بل مسلمان ته څه شی ورکړو نو پدې کې هغه جذبه د همدردۍ هم پیدا کېږي پدې کې هغه جذبه د چا د حسن سلوک هم پیدا کېږي او د بنی نوګي انسان په مسکی همدردی پیدا کیږي او دا داسې یو حسرت دی چې دا د انسان په اخلاق باندې موقوف کیږي د زکات اهمیت دې محترم او تاسو معلومه ده ہر یو مسلمان په دې باندې فویږي الحمدلله د اسلام بنیاد چې دا په 500 سيزونو باندې کې خودل شوی او یو باغې کې محترم او زکات بیانېږي او په قران مجید چې تاسو وګورئ یو زینا دو زینا نا بلکہ بے شمار زینوں کی چیسنگا دا موز ذکر کیگی ورسرہ دا چا ذکر کیگی دا زکاة ذکر ورسرہ ہم کی وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ او مسلمانانو فابندے سر منزو نہ کوئی دانه چې بازي منځونه کړي او بازي نه کړي موز ګوري یا ساتي الله تعالی معاف کوي نه موز بکای موز با پرېګ دی نه
تر دې پورې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې یو مزهم قضا کړي وي دا سړی جنت ته نشي تللی اوله محاسبه به د قیامت پرد باندې د پس د کلمې د ایمان نه د منځونه کی تفسیر واهب الرحمن وللی کی وې بدی پولیس رات باندې بداسي چوکۍ لګې دلی ویل کدا پولیس رات شو ترها غلارې پورې تل دې بالفرض و تقدیر اول چوکۍ کې تاسو ګورئ ایمان دیم چوکۍ د مزدا پرختی ولار دې کر پاکستان پولیس وی ته بوله شلو پیور کې تا بریک دی او هغه خلک پیسې او پیسې بچت وخت پی او دو لاس سړی لاشي پیسې بچت و ازمکه کلنګ دې زور اور دې ازمکه کلنګ دې زور اور دې ځوانان خوند کې را لېږي تشپالنګونه ځوان خاص کې تشپالنګ ته واپس راشي پیسې بچت ان سبا خلک کوئی حبس کوا کوا الته وي په وی لاور باندې بیا خبرې کوم محترم تو بیا امام رازی رحمت الله علیه فرمایي چې د مستفوس ته وکړي شي قدیم منځونو کې څه قصور راغلي بالفرض و تقدیر یو تند د سحر مستقزاده دو رکعات سحر فرض دي اعلان به پرختو کې چې تاسو نوافل وګورئ د یو رکعات په مقابله کې با 70 رکعاتونه نوافل حسابي کې نو کې 140 رکعاتونه نفل په دنیا کې کړوي الله به وتوي چې دې پرې کې او کني کړي نو عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې دغه دینه به جهنم ته کته یو د الله فضل دی غزان خبر ده منځونه وکاو دانه چې منځونه بنکو داموز بریا ساتي د مسلمان یو طریقه ده الله ویل دي د الله رسول ویل دي زما استاد سمجال دي چې مونږ به الله دې مونږ صحیح گزار جوړ نو دې مو سره واقیم الصلاه فبدای سر منځنه کو زه ور بصیر ازي وعات الزکات زکاتونه ور کوي موز بدنی عبادت ده او دا زکات لري دا یو مالی عبادت ده اگر سلوی ختم روپے بناو کې رست ان شاء الله تفصیل راځي دکانداران به څنګه زکات ورکي پټي والے به څنګه زکات ورکي داغي تفصیل روان دي اوس د زکات په اړه صدا چې د الله تعالی په مونږ او تاسو باندې لازم کړی دی چې کوم یو سړی زکات ورکوي اصل پیدا دا چې د سره د الله سره د محبت کې او د الله محبت هم د داسې کسره او چې د کوم یو سړی په ځل کې د مال محبت وي वो आदमी कभी ज़कात अदा नहीं कर सकता उस पैसों सरे मोहब्बत दे ज़कात नशी ورکوله او د دې بیا نتیجه داروځي چې ټول عمر کې په ژوندۍ بر کې د زکات د ادا کولو نه سو ګرځي د محروم وګرځي بل راته یو دکاندار وی چې 40 سال زما وشو لیکن ما په دې 40 سال کې یو روپے زکات نه ورکړې او دکان دی وخت په وخت باندې پکته باندې را روان او دویمه پیدا دادا چې پدې کې چې کوم غریبانان خلک دي هغه ته هم یو فائدہ رسي غریب سړی دې ډېر خلک داسې دي چې هغه خلک پر یا ساتي کال کې صرف په دغه زکات دې پیسو دا کونډې یتیمانان وغیرہ هغه باندې د دې هغه ضرورت چي دا پوره کی بعض خلک دا سوي چې د مسلو تاسو وکینا
او هغه ته دا هم پتهونه لګي لکه زما غونډه یو کس ته دا پتهونه لګي چې زکات دا فرض دی که دا څه شی دی نو د دې ناواقفیت د وجنا ټول عمر کې د زکات فرض دی د دې د اداګۍ نه د سو ګرځي د محروم ګرځي او چې د دې نه محروم وګرځي دی او سباله مرشي الله بدل تفوس کوي بیا سره جواب دلته یو پولیس لم نشي ورکول د زکات نصاب څه دی نصاب من دې دوایو چې د دې مقدار څه دی شریعت د دې لپاره یو نصاب مقرر کړی ګورې چې کوم یو سړی سره نصاب وی په د باندې زکات لازم دی 52 تولې چاندي چې 52 تولې چاندي سپینزر یو تن سره وی یا یو زنانه سره وی دا به زکات ورکوي یا د دې قیمت شو یا یو تن دې اکثر د 52 تولې چاندي پیسې موجود دي 900 باندې توله دا یا په 1000 توله دا اوس ماته پته نشته چې دومره پیسې ور سره موجود دي دغه تن شو دغه زنانه شو دا به زکات ورکوي او په کال کې به صرف یو ځل دا زکات ورکول شي یا یو زنانه دا کې سرکاري دي یا یو تن دې هغه سره سامان تجارت ته سامان تجارت دې ته وایي چې دې تجارت کوي عقلی او قرضول کوي عقلی او قرضول کوي په دې باندې کال تیر شي دا بیا قیمت کی او د دې زکات وا ورکوي اوس یو سړی دې هغه سره روزمره ضرورت دي مثال په تور باندې او دې په دې بچو باندې خرچه هم کوي اوس په دې داسې کې چې کوم ضرورت دي او کمی پیسې وغیرہ د سره دي دابا او د باندې کوم قرضه دا قرضه به منفي کی او چې کمی پیسې د سره پاتې شي او دا نصاب کرته دین په دغه صورت کې دینه بده زکات او ضرورت نه مراد څه یو دندې ضرورت نه مراد دي د زندګۍ چې کوم روزمره ضرورت دي خوړل سکل شو گاڑی وغیرہ دا ټول په ضرورتو کې راځي خو چې کومې پیسې د منصوبو د پاره کې منصوبه دا پیسې کې دي د خپل زوی د پاره چې په دې باندې با سباله بدل ویږي زبق ولا وادو یہ پیسې کې دي د پاره د دې چې سوال د ما د لور لوي شي پیغله شي زبول وادو کوم زبې وادو کوم دا پیسې د ضرورتو نسیوا دې باندې چې کال تیر شي په دې کې زکات ورکړي خو سوچ کوي دیتا ډېر خلک دا څه دي راکړه پیسې می کې د لسلا کا څه د پاره سباله می دا زویل ویشي دربه په وادو کوم دا زوی چې ترسو پوری دا پیسې خرڅوي نه دي کلس کال پرتی وی کشل کال پرتی وی د دینه زکات ورکړي یا ډېر خلک دا سدي د لونو د پاره جدا پیسې کې دي د دې پیسو نه به هم بریا ساتي زکات ورکول شي یا یو تندې اگر نه د ضرورتو نه سیوا پیسې ور سره موجود او په دې باندې کال تیر شي ډېر خلک داسې کال په تیر شي خو لیکن دې پیسو د دې لاس نه کې پدې کې به هم سربېختمه حصہ چې را اگر زکات ورکول شي په کوم سيزونو کې زکات نشتا چې کوم یو سیس په حال یو سړی استعمالي یا داغینا بعد داغینا بغیر زندگی تیرول دے دگران لکه دا اشیاء شو غنم وغیرہ الوگان وغیرہ دا چلی دا ضرورت دے دا خامخا واغه چې کور کې خود کا پټي کې هغه ځانه مسله دا رسو را روانه ده یا یو سړی دې د خپل ځان د پاره د کور تنظیم کړي دي
یا یو تن دې گاڑی ځان لاغستره یو تن وته چې په دې گاڑی کې هم زکات ورکړي په گاڑی کې زکات نشته ډیر خلک داسې دي مسلې نه خبر نه دا گاڑی بم قیمت کېږي گاڑی ضرورت ده یو گاڑی دې کدو دی او کدرې دی خو لیکن چې دا استعماليږي ګوچ علماء په دې کې خبرې کړې دي خو لیکن چې گاڑی استعماليږي او ستاوت ضرورت ده فرج وغیرہ دا ټول په دې کې داخل دا ټول په دې کې داخليږي نو ګوره په دې کې زکات نشته دی یا یو دن دی اگر سره فرنیچر دی کور کې یا استعمال کپڑے دی په دې کې هم زکات وغیرہ نشته یو دن مشینری اغسته مشینری عبارت ده د دینا لکه سړک کار به کوي یا شاول وغیرہ یا ټریکټر وغیرہ په دې باندې د مزدوري کوي په دې کې هم زکات نشته او کدی مزدوری دا وکړه او دا بیا نصاب ته رسیدا په دې چې کوم مزدوری ته کوي او دا نصاب ته ورسی او په دې باندې کال تیر شي په دغه صورت کې دې کې به هم زکات ورکول شي پکور کې د ضرورت نه سیوا سامان موجود دی زمنګ بازه پښتانه داسې دي چې هغه د کمرې جوړ یو کمره کې تاسو سامان پروت او کال کې دا د سره روان دا به هم قیمت کی اې کې هر څه دنه اب قیمت کیږي د دې د وجلا ملک علما دا وای بعض وخت تاسو خیال کړئ ملمانه راشي یو ځلې خو دې ملمانو نه رابار کنو هغه ګناه نه بخلاص همنګ داسې نه کو صندوقونه ډکې پکورونو صندوقونه د بلستونو د طلایانو او د بالښتونو نه ډکې او خځې کویږي نه خو زناوري دی ته راواله یو ځل استعمال شي کال کې یو ځل استعمال شي هم دي سړی یا پکور کې چې کوم اشیاء پراتري او کال کې یو ځل هم دا روانه غستري چې دا بم قیمت کېږي او که 52 تولې چاندې ته ورسې دونو په دې کې به هم زکات ورکول شي بس منګ راجم کول کو بس پور کی دو منګ نه پاګې باندې هوا مونږ چې هوا را نمونه لګي په دې باندې د دې تپوس په الله تعالی کای د قیامت پرځ باندې اوس یو تن دې دکاندار دی دا دکاندار چې دې په زکات څنګه ور کوي حاول به د دینه مخکې دا خبرو کو چې د زکات د پاره کال به انګریزي وی کدا به اسلامي انګریزي جنوري فروری مارچ وغیرہ دا شان شریعت کې وریا ساتي د زکات د ادا کولو د پاره اسلامي کال چې دا ضروری دی انګریزي حساب بن کی کدا روزه روانه ده د بازو خلکو د عادتي روزه کې زکات یا زبرګ دا او چې کوم میاشت زبرګ دا یا هر څه د زبرګ خو بني شعبان میاشت په دې کې خلک ورکی په دې طریقې سره وګوره ته یو دن داسي وي چې دې درجه په دې میاش کې د نصاب برابر چې دې دو هغه موده برابر شوان په دې رجب کې به زکات ورکړي روزو ته بني ساری کې ځکه روزه کې چې دې ساری کې بیا د 2 میاشتې اړي ډېر خلک داسې دي چې کال مخکې برابر شوی د زکات ادا کولو د پاره کال برابر وي دی بیا هم روزي د انتظار کې لکه روزي ته ول انتظار کې روزي کې ثواب ډېر روزه کې بیا پیسې خیر دې خیراتی ورکا خو لیکن پر در باندې پاتې کی اسلامی کال تاسو ته مووي چې د اسلامی کال په تناسب باندې بعد زکات ورکول شي او هغه تن به زکات ورکړي چې هغه صاحب د نصاب دی او چې کم تن صاحب د نصاب دی د بده چانه زکات اخلي هم نه ازنه چې دی په زکات ورکړي خپل بل څه زکات نه ورکړي هغه نه اخلي چې په خپل صاحب د نصاب شي نو ته بیا زکات د چانه نه زکات په ورکای چال یو ګوري فقیر دی مصارف د زکات یو فقیر دی فقیر ویل شي هغه کستا چې هغه سره مال شته خو لیکن نصاب ته نه رسي
دویم دا دی چې مسکین دی مسکین ویل شي هغه کستا چې هغه سره څه شي نه دریم دا دی چې کوم مکروز دی یو تن دی پاغه باندې قرضه ده سلورم دا دی چې یو تن د الله تعالی فلاره کې تبلیغ لته دی جهاد لته دی گو چې په کلی کې د سره پیسې شتا خو لیکن په دغه وخت کې د ضرورت دی نو د زکات پیسې ورکول شي او پنځم نمبر چې یو تن مسافر دی په سفر کې دی او د محتاج وګرځیدو نو په دغه وخت کې د ته هم زکات ورکول شي د ټولو نه بهترین مصرف د زکات څخه دی چې ټولو نه خو چې کم اولا بهتر دی هغه دې کې څوک د ټولو نه زیات حقدار چې کم قریبي رشتہ داران دي مثال په تور باندې یو تن دی دا غرور دی خو په یو کور کې دی نه پاتې کیږي داروري جدا په کور پاتې کیږي او د خرچه جدا ده او د دې ور خرچه جدا ده او دا ور زکات ورکې نو دې ور ته ورکول شي خو بیا د تمام چې په یو کور کې نه پاتې کیږي خرچه د دواړو جدا جدا ده یا یو تن دی دا خور دا خور واده ده بالکل ولا زکات ورکول شي یا مامال ورکول شي ماسی وغیرہ ففو دې ټول ورکول شي خو لیکن داسې نشي کولای چې دې زکات را واخلي خپل مور او پلار لري مور او پلار باندې زکات نه کوي پنیا او بابا باندې چې کمبر دی په دې باندې نه کیږي او اصول او فروع چې وته ویل شي په دې باندې نه کیږي په دې ته زکات نه ورکړي کوم خلق له زکات ورکول جائز نه دي مالدار سړي له زکات نه ورکړي کستا څو خیال یې خپګيږي بنا دا حکومت چې کوم زکاتونه راړي دا ټول مالدار قوانین دا ټول دا افریقا کوم مالدار خلک دي دا ټول دغه دویم دا دی چې یو تن سره د ضرورتو نه سیوا سامان موجود دی هغه ته به هم زکات نه ورکړي پلمور او پلار کو میتاوس ته وی نیکو وغیرہ دی ته هم نه ورکړي کافر ته هم زکات نشي ورکول مالدار سړی دی خداغه نابالغ اولاد دی هغه ته نشي ورکولې نابالغ ماشوم ته هم نشي ورکولې چې د مالدار بچی دی خاون خپل خدای له زکات نشي ورکولې او خدای چې را خپل خاون ته زکات نشي ورکولې خدای سره 52 تولې چاندي دا دی ودا خدای داسو کی چې د خاون ته زکات ورکینو کور ته بیا راځي داسې بنه کوي فل اولاد شو زوی شو نوسه شو لور شو گو چې دا په بل کور کې باندې کېږي دې ته هم زکات نو ورکې دې ته زکات ورکول دا جائز نه دي او چې ته زکات ورکې نو آیا دې زکات سره مال کمیږي او که سیوا کېږي غواړو خلکو دا خیال وي چې زکات پیسې ورکوم یا زکات ورکوم دا مال به زما ختم شي دا محترم او غلطه خبره دا د الله تعالی د حکم تعمیل دی بلکې حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کوم یو سړی زکات ورکړو په صحیح طریقې سره د مال کې به نقصان نه راځي بلکې د مال کې به برکت راځي او مال به سیوا کی تاسو ګورئ چې کوم خلق په صحیح طریقې سره زکات ورکوي دا غي د کاروبار ته وګورئ او چې کوم یو تن په صحیح طریقې سره زکات نه ورکوي تاسو هغه کس ته وګورئ ټول ورځ په کورسۍ کې ناشې او مچان شي یو تن ته خبرو کوله 3 لک روپۍ را نه یو تن و تختولې 3 لک ګورې په خپل باندې یادي
ما ته تاسو کوم تا چې د پیسو کې زکات ورکړې دی وینا دا الله تعالی بیا داسې د سړي نه عقلي چاړو په پینې شو ډبل چا پیرا شو ارسو کی د زکات دنیاوی فائدې هم شته اخروی خو ځان نه مسله ده کوم د دنیاوی فائدہ ښکاری نو موږ هغه طرف ته منډه وهو په اخروی فائدہ موږ ته وی نو موږ وایو چې نه بس پرېږده د زکات یو خدا دې چې دا عبادت لکه څنګه چې موږ فرض دی داسې زکات هم دی او بل دا دې چې په دې سره د الله تعالی د حکم هغه تعمیل کول دي او چې ته د الله تعالی د حکم تعمیل وکې نو الله تعالی به تعالی د دې بدل ورکړي یو حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله یو بندا زکات ورکړي نو الله تعالی یو فرښتہ مقرر کړي چې د په حق کې دعا کوم دعا کوي علماء بیانې دا دعا غواړي چې الله تعالی چې کوم یو سړی ستا په لار کې دا زکات ورکو صدقه ورکړه دته د دینه سیوا ورکړي الله تعالی وته د مال سیوا ولیکن زکات لري دا ورکول پکار وی دا ضروری دی دا لازمی دی او چې زکات ورکړي حساب وکړي حساب بسنګ کوي ډېر خلک داسې دي چې د دې پروا نه ساتي زماوند سره بالکل پروا نه ساتي که زکات او باسي ول کو زکات او باسي نه که زکات او باسي نو دا زکات ورکړي چاله هر چا خپل ځان معلوم دی چې کم تن ور سره مزدوري کوي یا مثال په تور باندې د سره فورمین دی یا د سره نور سکور کې نوکر دی هغه ته د زکات دی ورکي او ورکي وتم داسې طریقې سره دا د زکات صحیح طریقه نه یو خدا دې چې پوره حساب بکې مثال دا دکان دی په دې دکان کې چې کم شی تا تخکاری مخامخ لا ټول په قیمت کوي صحیح حساب بکې دی یو سلورنی حساب بکې دا سره چې بدار دوره دیو دوره تو تاسو کسي واچو خو خیر دی خو کدی کې یو روپے هم تا کم ورکړه نو علما بیانې چې دا ټول پیسې تا پدې دي دکانداران دې په دې باندې سوچو دکانداران دا حسابونه نه کوي بعضی سړی وایي زما خونه معمولی غونډه دکان دی معمولی پکې ستوي او غټ پکې ستوي خو چې سامان د تجارت شو دی کې به زکات ورکړي حال کې به یو ځل ضروری ورکړي او کني ورکړي رسته به د بلان دی راغورځي حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کوم یو تن صحیح طریقې سره زکات ورنکړو او پدې کې یو پای هم کم شوا یو پای یو روپے هم کم ورکړه دا ټول مال دې د برباد دې د وجه علماء بیانې چې لشل روپے سیوا ورکوا حکمي مو ورکوا او بل حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې په کم مال کې زکات شامل شي یعنی پورے زکات انوستو دا د دې انسان د پارا د تباہی سبب وګرځي حسابونه کو باندې سړی دا ټول حسابونه بدل کو د دې ژوندۍ د یو من حساب الله تعالی کوي محترم او د یو من چې هغه یو من حساب تر قیامت پر باندې کیږي نو چې ته په دې دکان کې ټول رزناک نو دا حساب نشو کولای چې ګرانه ونه راځي کنه ګران دا هیڅ ګران نه ده او بل حدیث کې راځي چې کوم یو سړی داسې طریقې سره زکات ورنکړو بلکې صحیح حساب یې اونکو نو د هغه حق د زکات د ادا کولو ادا نه بعض خلک په دې کې عقل چلے
یا زکات ولی واجب شو ولی ضروری شو عقل په دې کې نه چلیږي د کومې ورځې مالیه چې دا به معتبر وي دا خبره ذهن کې یا ساتي بعض خلک د پلاټونو کاروبار کوي دې کې هم ډېر کسانی د لس کاله مخکې یو پلاټ واخلي په 1 لک یا په 10 لک واغستو لس کاله مخکې واغستو په 10 لک او چې دا پلاټ دې خرڅې نو دا په 90 لک باندې او یا په 1 کروڑ باندې دا خرڅېږي نو د دې کروڑ حساب بکیږي هغه حساب بنکي موږ سو کو موږ هغه حساب یا زرګر له یو سړی سونراړي وي ساړي 7 تولې دي لړکاو دي نو حساب کدا 7.5 تولې باول حساب دي سر یا یو تن دې د ځمکې کاروبار کوي اباځه کله کوئی ځمکه کې زکات ته دا خو خدای ځمکه نو رسته دا خدای نه کې بل څه نو چې په کوم رز باندې دا کرسي کې د هغه رځي حساب بلګي نن لاس کاله مخکې ځمکه ارزانه وي اوس تاسو ګورئ ځمکه ګرانه ده د هغه پلاټ قیمت به په هغه اندازه سره لګي سوره به پکې ورکړي هو سلوي هو کې 1 روپۍ نو تاسو ګورئ 2.5 روپۍ راځي په سلو کې نو دا چې سوره پیسې راځي دا به تقسیم کې 45 باندې چې کم تیراږي هغه به زکات کې ورکول شي په دې زکات سره امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مبارک راضی دبدو کپڑو تجارت کو او تجارت پیدا سے کولو ډېر تاجرو وای د چې تجارت کولو نو تقریبا 14 مدرسې په خپل پیسو باندې چلول 14 مدرسې 14 مدرسو کې چې څوکینو خامخا څه بخوري کوي مونږ خو کله سبا 1 روپیا ورکو نو یو شل دی کې وای چې پلان کې می پیسې ورکړو پلان کې لمې داو کو پلان کې لمې داو از سم ثواب راته ملاويږي کم ځان وروړل 14 مدرسې وې د چلولې دا پیسې به ورکولې چې کله دې وفات کېدو نو دې په وفات پرز باندې 56 کروڑ درهم د په هغه پیسو کې موجود 56 کروڑ درهم په دې کې موجود او د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مبارک راضی وای چې کله بدادو رمضان دار زرالی خانکونه به ډکول او کورونو ته به ورلېګل هغه وخت یا بټالې پیسې خو په مال کې کمی نه تاسو د دې په مقابل کې قارون ته وګورئ هغه قارون چې الله تعالی هغه ته دومره مال ورکړو چې سو نوجوانانو په داغه د خزانو هغه چا بیانې ګرځولې خو لیکن داغه په باره کې نه راځي چې دوره پیسې دي پاتې شي محترم او غرض مې د ټولو خبرو نه داو چې کم یو تن کاروبار کوي کم یو تن زمیدار دی یا کم یو تن نور داسې څه تجارت وغیرہ کوي په خپل ژوندۍ باندې په خپل سوچ پکار من بنن یو سباله بنیو دکان کې سباله بستا دی بچی ته پاتې ته زکات نه ورکې سباله بمړ چې الله وتا سره حساب کتاب پټې دې مثال په تور باندې پدې کې چې کم زکات راځي د دې تپوس به هم الله تعالی او شر وغیرہ د دې به هم کیږي حالانکه علما بیانې کې په صحیح طریقې سره موږ دا کارونه کولې زکاتونه په صحیح طریقې سره کولې لکه څنګه چې مسلمان غواړي نو وخت په وخت باندې به باران راوړي مو تاسو کو هغه څه استسقا له زو خو لیکن زلخ زمون سپانی کې او په استسقا کې بیا دا و چې پلان کې زیو پلان کې نه زی خو په خپل ځکه پلان کې سره دې څه کار زوار شبه محترم چې سړی دا خبرو کوي چې پلان کې زیو پلان کې نه زی نو هغه په خپل نیت فاصله ګرځیدو الله دې مونږ ته صحیح فواره کی الله دې مونږ صحیح په دین باندې روان کی واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین یا الله زمونږ په حال باندې رحم وکړي په ګناهونو باندې د عفو کلام راکاږي کواړه ګناهونه دي قلبي ګناهونه دي یا الله تعالی دې مونږ ته معاف کړي حاضر جمع کې چې چا هم شری حاجات یا الله تعالی ته معلوم دي د خپل غیب خزانو نه پوره یا الله تعالی زمونږ د دین سره محبت پیدا
یا الله تعالی زمونږ د آخرت سره محبت پیدا کړي یا الله تعالی د هغه ژوندۍ چې کوم اخروی ژوندۍ دا د هغه حقیقت زمونږ په دژلونو کې ورواچ تر اوسه پورې چې په نومي مسلمان وفات شوی دی ته ته بخنو کې د اخر الاسلام دنیا وفات شوی دا هغه د فارم دعا غواړي چې الله تعالی وته بخنو کې الله په قبر باندې په کروڑونو رحمتونه برکتونه نازل کړي وصلی الله تعالی